مسله دا ده چې دغه پښتانه دا کم ښځې چې وي که نه دوی خپل بچو ته ډېر زیات خیرې کوي. څه شی کوي؟ ستاسو کلي کې کوئ خلک؟ په کورونو کې به هم کوئ، کله خو جدا خبره. خلاصه دا چې دا ښځې خپل بچو ته خیرې ډېرې زیاتې کوي. بیا پښتانه کې یو خبره دا ده چې د مور دا خیرې نه لګي، د مور خیرې نه لګي. ولې نه لګي؟ ځکه چې دا مور د خپل بچي باندې ډېر زیات مینه وي، ډېر زیات مینه وي. له دې وجې نه د مور خیرې دا خبره مشهوره ده، خو دا غلطه ده. د دې روایت لاندې محدثین لیکي چې ودعوة الوالد علی ولده، دعا کول د خپل بچي دپاره د پلار دا د الله په دربار کې قبلیږي، خو لیکن د مور دعا د خپل بچي دپاره د الله په دربار کې ډېر زیات قبلیږي. هم دقه شان دي د مور دغه خیرې د خپل بچي دپاره د الله په دربار کې ډېر زر دا قبلیږي. پوهېږئ که نه؟ دا امام کعبه چې کوم دی شیخ سدیس صاحب اخبار کې راغلی و دی بیان چې دی وی چې زمونږ کره میلمانه راغلي وو، نو مور مې دا اوړه هغه دای کوله، اوړه د روټۍ دپاره تیارول. نو میلمانه راغلي نو دغه شیخ سدیس صاحب شګه راواغېستله، هغه اوړه ته یې وغورځوله. چې وغورځوله هغه مور چې کوم وه هغه نیکه وه، هغه بدبخته نه وه، خیرجنه یې نه وه، بدمذهبه نه وه، ښه علمي او دغه شان نیک کورنۍ سره تعلق وه. نو هغې دغه غصې په ټیم کې خپل دې بچي ته دا ویله زه الله رب العالمین دې د کعبې امام جوړ کړه، د غصې د وجې نه ویله. نو هغې هغه دعا دغه شیخ صاحب په دغه حق کې قبول شو، هغه امام کعبه جوړ شوله. نو خلاصه دا چې کله یو انسان بل مسلمان ته کنځل کوي دا په مینه کې کوي که نه د غصې د وجې نه کوي. یو انسان چې په بل مسلمان باندې ګزار کوي، یو انسان چې بل چا باندې ګزار کوي دا د مینې نه کوي، د غصې نه کوي، د غصې نه کوي که نه. نو چې کله یو انسان د غصې نه دغه ګزار وکړي، د غصې نه ګزار وکړي، نو دا ګزار تکلیف نه میلاویږي. یا ته په چا باندې ډز وکړي د غصې نه چې ووایې دا خو ما د غصې نه کړی دی، زړه نه مې نه ده کړې، نو دا ټوپک دا ډز ورباندې اثر نه کوي، کس به نه وژلی کېږي، دی خو د غصې نه کړی دی که نه. نو مطلب دا چې دا غصه نه ستا د ګزار نه اثر ختمولی شي او نه ستا د الفاظ نه اثر ختمولی شي، بلکې غصه الټه ستا په دغه الفاظو کې اثر پیدا کوي. ته چې په ګپ کې چاته کنځل وکړي دا زیات غصه تکلیف ورکوي که نه، په بدماشي او په غصه کې چاته کنځل وکړي دا زیات درد او تکلیف رسوي په غصه کې که نه. دقه شان د خیرې کول په ګپ کې، خیرې کول په ګپ کې خیر دی، دا به داسې الله دربار کې خیر دی لږ کمزوره مرتبه به ولري، لیکن په غصه کې خیرې کول، په غصه کې خیرې کول دا ډایرکټ لګي دی بچو په حق کې. په دې پوهېږئ که نه؟ او بله دا ده چې الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي که نه وإذا اصابتهم څنګه دی وإذا پوهېږئ که نه؟ کله چې درته مصیبت ورسي دې ټیم کې به ته صبر کوي، ان الله مع پوهېږئ که نه؟ نو چې کله درته غصه راشي بیا په دې ټیم کې به ته صبر کوي، دعا به کوي. که په دې ټیم کې تا غصه وکړله او خیرې دې وکړله، دا خیرې ډایرکټ ختمیږي. په دې باندې پوهېږئ که نه؟ یو بله واقعه ده مختصر. یو بچی و، پوهېږئ ماشوم و، هغه کور کې وراني وکړله، مور ورته خیرې وکړله، مور ورته پوهېږئ مور ورته څه وکړله؟ خیرې وکړله. بیا تقریبا هغه ماشوم لوی شو، نوجوان شو. چې کله ماشوم نوجوان شو پس له نوجواني کې چې څنګه دا نوجوانتوب ځواني دا د جسم او د شکل و صورت نه هم ډېر زیات ښایسته و دا هلک چې کله نوجوان شو. بل دا چې دا به ډېر زیات خدمتګار و، د ټول کلي والو خدمت به یې کوله، اخلاق هم ډېر زیات ښایسته و. یو کس نیم داسې و که نه چې دا ټول علاقه باندې ګران وي، ټول علاقه ورسره مینه لري. دا چې کله د ټول علاقه والا سره دې ښېګړه کول، د علاقو والا ورسره مینه محبت لرل، مطلب دا ډېر زیات مقبول شو. چې کله مقبول شو مور او پلار د سترګو یخوالي وګرځېدله، ټول خلکو سترګو یخوالي وګرځېدله، اچانک بس دغه نوجوان وفات شو. ټول کلي والا هم خفه و، مور پلار هم دې باره کې خفه و چې دا څنګه په دې ځوانه کې مړ شو. نو یو ورځ دغه مور یا بل څوک خوب ویني، خوب کې ورته د غیب د الله طرف نه ورته پیغام میلاویږي چې دا ماشوم دا ځکه مړ شو چې دې چې کله ماشوم و د دې مور دې ته خیرې کړې وه، دا خیرې اوس په دې نوجواني کې قبوله شوله ځکه دا مړ شوله. بیا خوب کې ورته یو مثال ورکولی کېږي چې کله په دې ونه باندې میوه وي
سیب شو یا دغه شان د نور فروټ وي دا چې کله تازه راوخیږي دا خلک راشو کوي نه خلک دې ته انتظار کوي کله چې دا داسې غټ شي پوخ شي د خوړلو مزیدار جوړ شي خلک بیا راشو کوي او بیا خوري نو خوب کې ورته وویلی شو چې دا ماشوم چې کله ماشوم و مور ورته خیرې وکړله په دې ډنګ کې دې نوجواني ته رسېدلی نه و دې چې کله نوجواني ته ورسېدله د کار جوړ شو الله رب العالمین هغه خیرې وس قبوله کړله نو مطلب دا چې کله ماشومان د مور خیرې وکړي نو دا خیرې اکثر په داسې ټیم کې ولګي په کم ټیم کې چې دا ماشوم د مور او د پلار د سترګو یخوالي وګرځېږي نو په دین اسلام کې خیرې کول دا څه شی ده منع ده خیرې ډایرکټ لګي خیرې نه به ځان ساتئ پوهېږئ اوس ګورئ زر زر ښه چې کله یو انسان په سفر کې د انسان یره وي د دشمن یره وي یا د بل چا یره وي دی به څه وایي